بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه. دا سورۃ البقرہ قرآن کې لوی سورۃ ده. په ترتیب کې پس د سورۃ فاتحه نه ده او په نزول کې و اتیا ده پس د سورۃ متوففین نه. او دې سورۃ کې اوله حصہ د توحید دا په 16 آیاتونو کې او د دې توحید په حصہ کې با درې حصے وي، درې باب وي. اول باب دې په 21 آیاتونو کې د تمهید وي او بیا دویم باب داغه نرستو وګد بحث ته چاغي ته مسله توحید وی او لوی بحث باغی کې د بنی اسرائیل دی. د دې تمهید کې اول د قران تصدیق دی او بیا د مؤمنانو 5 صفاتونه دي او داغي حکم په دنیا او په آخرت کې. الف لام میم د دې په معنا الله پويږي. ذالک الکتاب لا ریب فیه، دا هغه کتاب دی چې نشته د شک پدې کې. دا د قران تصدیق شو. یو صفت ذالک الکتاب کامل کتاب دا دی. امتیازی اسده لا ریب فیه، شک پکې نشته دی. نو ټول کتابونه د شک نه خالی نه دي او دا به شک دی. خصوصیت اسده هدل للمتقین، دا هدایت ته لپاره د متقیانو عین هدایت ته چې د هدایت حد او انتها چاته نه دی معلوم. متقین یوي، متقین هغه ته چې هغه ته هدایت شوی. خدای دې لپاره وی چې د قران هدایت هر چاته هر څوک هغه ته محتاج دي. اگر کاغه متقی وي یا دا چې फायदा غستون کی پاغه سره متقیان دي. الذين اول صفت متقیان داري هغه کسان یؤمنون بالغیب چې ایمان وروړي په ټولو غیب او سيزونو باندې، لکه جنت شو، دوزخ شو، الله شو، انبیا شو، د قیامت احوال ټول. یا ایمان وروړي که حاضر وي هم او که غایب وي هم د پیغمبر سره. نورد منافقانو باندې چې هغه حاضرین ایمان راوړي او چې غایب نو بیا نه راوړي. د عقیدی صفت شو. او سه اعمال بیانې دوه قسمه. ويقيمون الصلاة، پابندي کوي په مانځ باندې، بدني عبادت، ومما رزقناهم ينفقون، بعضی دا مال نه چې موږ ورکړې خرج کړي د الله په لار کې. دا مؤمنانو چې د دې امت سره تعلق دي. اوسغه مؤمنان یادې چې د نور امتونو نه راغلیو، يهود نصارا او ایمان راوړل. والذین کسان یؤمنون چې ایمان راوړي بما انزل الیک، هغه قران چې تا ته نازل شوی دی، او ما انزل من قبلک، او هغه کتابونو چې نازل شوی دي مخکستانه. وبالآخرة هم یوقنون، او پرز د آخرت باندې هم یقین کوي. دا 5 صفاتونه شو. ایمان په غیبو، اقامت الصلاة او انفاق فی سبیل الله، او سلورم ایمان په کتاب او په دې کتابونو، او 5م پرز د آخرت باندې. حکم دنیا کې دا دی اولئک علی هدى من ربهم، دا 5 صفاتونه والا خلق چې دي قسم لار دی یا په پورا بیان دی طرفه د خپل ربنا. اولئک هم المفلحون، هم دا کسان کامیاب دي. علی هدى کې امخ کې هدایت ته اشاره شو چې هدى للمتقین. دا خلق د قران په صحیح لار باندې برابر دي. دا یو جماعت د مؤمنانو. بل ذکر کې د کافرانو مختصر د دې په مقابله کې. ان الذين كفروا بشکا کسان چې انکار کړي د دې مخکو 5 صفاتونو چې بیان شو.
سواء علیهم برابر خبره ده پدی باندې انذرتهم کتو یره دی لره پیغمبره ام لم تنذرهم کتو نه یره دی لره لا یؤمنون دی ایمان نراوړي ده حال بیان شو حکم بیان شو او یو صفاتو چې سواء علیهم اور پسې وجه بیانې چې ایمان ولې نه راوړي ختم الله علی قلوبهم مور والد الله دی په زړونو باندې علی سمعهم د دې په وګونو باندې علی ابصارهم غشاوه د دې په سترګو باندې یو قسم پرده ده ولهم عذاب عظیم دې لپاره عذاب د ډیر لوی دا دویم جماعتو د مؤمنانو مقابله کې کافران دا یو حال ذکر کو چې سواء علیهم او حکم دنیا کې ختم الله حکم په آخرت کې ولهم عذاب عظیم دریم جماعت د منافقانو او داغي دیار لس عیبونه او خباستونه بیانې او بیا داغي حکم ومن الناس بعض د خلقنا من یقول اسوک دی چوای آمنا بالله من ایمان راوړل په الله باندې او په یوم الاخر او پر د آخرت باندې وما هم بمؤمنین الله وی دی مؤمنان ندی ځکه ایمان د زړی او د دې د ایمان صرف د جبه دی سوال پیدا شو چې دا ولي وی بیا دې کې څه مطلب دی نو مطلب ذکر کوي قران یخادعون الله والذین آمنوا دی ټګي کوي د الله سره یا د الله د پیغمبر سره ولله ذکر کوي د الله پیغمبر سره ټګي کول دا سیدی تک الله سره والذین آمنوا وغمکسان سره چې مؤمنان دي وما يخدعون الا انفسهم دی ټګي نشي کوله هیڅ سره نه الله سره او نه پیغمبر سره او نه مؤمنانو سره مگر خپل ځانونو سره وما يشعرون او دی پویږي نه شعور پکې نشته چې شعور چا کینو غزان سره ټکی خو نه کوي دا مطلب بیان شو اوس علت بیانې فی قلوبهم مرض الذی پزړونو کې مرض دی علاج یې نه کوي نو فزادهم الله مرضا نزیاتی الله مرض دی ولهم عذاب علیم دې لپاره عذاب دردناک دی بما كانوا یکذبون په سبب دا چې دی به همیشه دروغ وي دا اوس داغي د دعوت مقام دی دی له دعوت ورکول شي امر بالمعروف نهی عن المنکر ونهی عن المنکر مخکې کوي ځکه دې ضرورت زیات دی فاذا قيل لهم کل چې ویل شي دی ته په نصيحت کې لا تفسدوا في الارض چې فساد مکوئ په ځمکه کې قالوا وایدی انما نحن مصلحون بشک مونږه خو اصلاح کوونکیو انما نحن مصلحون کی اشاره دغه زماني مؤمنانو ته ده چې مونږه خاص کر اصلاح کوو او دی اصلاح نه کوي تعریض دی پکې الا خبردار انهم هم المفسدون دا منافقان چې دي هم دی فساد کوونکي دي ولکن لا يشعرون لیکن دی کی شعور نشته نو فساد ته اصلاح وي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَّ چویل شدیت آمنوا ایمان راوړې کما آمن الناس څنګه چې ایمان راوړې دي نور خلقو صحابه کرامو الناس الف لام عهدی صحابه کرام قالوا وایدی انؤمنو ایا موږ ایمان راوړو کما آمن الصفا او څنګه چې ایمان راوړې دي بي وقوف خلقو الا خبردار انهم هم الصفا دا منافقان پخپل قمقل دي ولكن لا يعلمون لیکن دي نه پويږي نو عقلاو تاو صالحانو ته صفهاوي دا وجدار چې دي کې جهل لګره صحابه او شان ذکر شو چې الله دا غي ایمان معیار کو چې دا ایمان ما ته مقبول دي لکه صحابه کرام دې منافقت ذکر کوي او دا غي
خبره تفصیل کوي چې دا کوم ځای دی وی چې آمنا بالله وبالیوم الاخر د دې ځای کوي وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا کله چې دا منافقان یو ځای چې مؤمنانو سره قالوا وایدي آمنا موږ ایمان راوړل وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ کله چې جدا شي خپل مشرانو شیطانانو سره قالوا وایدي إِنَّا مَعَكُمْ خُسْتَاسُ مرګریو هغه وتوی تاسو چې د مؤمنانو سره ناس وای دیوی انما نحن مستهزئون بشکمغا ټوکی کون کیو دی مؤمنانو سره الله یستهزئ بهم الله بسزا ور کی د ټوکو دی لره او د ټوکو سزا و نو ځکه یستهزئو ذکر نور الله ټوکی نه کوي چا کوي ويمدهم او مهلت ور کی دی لرا فی طغیانهم په خپل سرکشه کې یعمهون چې حیران او پریشان وي تر دې اعمال ذکر شو بعد اوس یې حکم ذکر کوي په مقابله د مؤمنانو کې مؤمنان د پاره ویلو چې اولئک هم المفلحون او د دې لپاره سوې اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى دا کسان دي چې واغستا گمراهي په بدله د هدایت کې هدایت کوم ځای هر معشوم چې الله پیدا کړي نو په فطرت او په توحید یې پیدا کړي وجرستو کله دې بلوغ ته ورسی ابي خپل خوخینو دې سره هم فطرتي ایمان او توحید وو هغه لری کو گمراهي واغستا وما ربحت تجارتهم کامیاب نشو تجارت دي وما كانوا مهتدين او دی بچری لار انمومی دی کفر ډیر ډونګیو الله ولا مثالونه بیانوي دا مثال یا د کافرو سره لګي د مکی والو نبی له سلام راغی او غیته د دین او د ایمان رڼا وکړه او غی انکار وکړ الله ته پیغمبر بوتنو الله وی دی مثال خدا سے دے مثلهم کمثل الذی استوقد نارا مثال د دې کافرانو د پیغمبر سره داسې دی لکه وشان دا غسلی چې بلی کور او خلق ناس تجا پیرا تیار کې پراتو فلما ضاعت ما حوله کله چې رڼاو کړ دی ورو چا پیر ددنه ذهب الله بنورهم نبوت الله رڼا د دینه وترکهم فی ظلمات لا یبصرون او دی پرې خو د پډیرو تیارو کې چې هیڅ نویني ثم بكم عميون الله وی دی په شان د کانو په شان د لندو د چاړاګانو دی ډېر مبالغه د وته وجنه وته عیني کانو او چاړاګان وړاندو وي دی کان دی دا ورېدو د حق نه او دی چاړاګان دی د وینا د حق نه او دی وړاند دی د لیدو د حق نه فهم لا يرجعون پس دی نو واپس کیږي ایمان ته اته مثال له منافقانو ذکر کړي چې مدینه کې دا خلق پیدا شو چې ناس به قرآن به بیانې دو ندی بداسیو چې آیاتونه برالو سختو د جهاد او د صلات او د زکات نو دا په دې بد لګیدو وګونو کې به ګوتې ورکولې یو دیو جن چې نه اورو بل دیو جن چې اسنه زموږ زړه ته ایمان راشي ایمان زموږ د پاره مرګ دی او کله چې د خوشاله آیاتونه وو دیو په کې फायदा ونه بیا با د ټولو مخ کې کېدو او کسویب من السماء یا د قران مثال په شان د باران دی د اسمان نه فيه ظلمات چې باغی کې تیاریوم وی ورعد او تندرهم وی او برقن او بجلیهم وی یجعلون اصابعهم او کم خلق چراګر شوی په باران کې نو ګرځي ګوت خپلې فی اذانهم بغوګونو خپلو کې من السوائق د وجه د تندرنا حذر الموت د یری د مرګنا والله محیط بالکافرین الله په دې نشي خلاصې دي چې وګونو کې ګوتې ورکی الله راګیرون کې د کافرانو لا
دغه سي منافقانو چې په قران اوریدو نو وګونو کې به ګوتې ورکول چې وای نو ولی د یری د ایمان نه د ایمان دی تمرک کاری دو ان السوائقی کې الف لام داخل شوی دي نو معنا د جنس پیدا کوي کوم معناو کو د وجه د تندر نه نقصان پکې نشته یکاد البرق یخطف ابصارهم نزدی وی او بجلی د اسمان چو تختی نظرونه د دی ولما اضاء لهم مشوا فی ارزل چرنای کی دیتا دی روان شي باغې کې وإذا ظلم عليهم قاموا وکله چې تیار کی پدی باندې نو اتریږي بجلی مطلب څه دی منافقانو لپاره د اسلام دا غلبه او د اسلام دا ترقی او کمال دی بو تکتین شو د دې عزت یې ختم کو چې اسلام راغی لکه څنګه چې بره اسمان کې پړه خوشي ازمون د بجلی او تختی دغه څه په دې باندې اسلام دا غلبه دومره زیاته شو چې هغه نظرونه ولو تختول دې دنیا غار سي ختم کړ نو کله به جدي ته په اسلام کې خوشحالي ملاوي ځان جوړ روان بو او کله چې به سختی رااله نو بس وبدرید جهاد لنزو هجرت نشو کوله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم کچره د الله خو خوي اغستی به ود دینه وګونه د دی او سترګې د دی دا ظاهری به تن اغستیو والله رسوا کینا چاوي چې دا نشی کې دي نو الله وی ولي ان الله على كل شيء قدير بشک الله پارس باندې قدرت والده دا قدرت یې شته دي چې دنیا کې تنه دا نعمتونه واخلي دا الله رحم زیات تنو دې پوری تمهید او پاغي کې درو جماعتونو ذکر دین رستو اصل دعوه د قران شروع کړي توحید او د متقین وضاحت کړي چې متقیان څوک دي دعوه توحید او پاغي باندې پنځه دلیلونه عقلی او داغي سماره یا ایها الناس اعبدوا ربکم اے د ټولي دنیا خلقو یو وګڼه خپل رب ابن عباس سے وی وحدوا ربکم ولې عبادت هغه ته وی چې په توحید سره چې توحید په ګنینو هغه عبادت نه ده نو هر عبادت چې قران کې ذکر شي ابن عباس سے وی نمرات نه توحیدی دا دعوا شو اول دلیل الذي خلقکم اغذات چې تاسو پیدا کړی یې په نفس کې وګورئ والذین من قبلکم او خلق پیدا کړو چې تاسو نه مخ کیو یا تاسو هغه مشران او الله پیدا کړو یا والذین من قبلکم تاسو چې د چا عبادت کوي الہ او توای نو دغه الله پیدا کړی سورۃ نحل کې بیا تایید راځي لعلکم تتقون د دې عبادت فائدہ څه ده دې لپاره چې بچی د عذاب نه دا دلیلونه دو ذکر کړل انسانانو په نفس کې او ذکر کوي آفاقی کائناتو کې الذي غزات جعل لكم الارض فراشا چې ګرځولې استاو د پاره زمکا فرش والسماء بناء اسمان یې جوړ کړی دی چت او دریم فانزل من السماء ماء او نازلی د اسمان نو بو فاخرج به پسرو باسی پدیو بو سرا من الثمرات هر قسم میوه رزقا لكم د پاره د خوراک تاسو دا پنځه دلیلونه شو تر دې ځای پورې ثمره ده الله دا درکړي تاسو لا او تاسو نه سغواړي دا غواړي چې ما سره شرک مکوئ بس ولا تجعلوا لله اندادا مگر دوی الله سره شریکان وانتم تعلمون او تاسو خپويږئ چې الله سره شریک نشتا یو دا معنا یا خپويږئ چې دا کارونه بل څوک نشي کوله بغیر د الله نه داوا ذکر شو سره د پینځو دلیلونو نه دې په قران اعتراض وکړو ولې دا قرآن راوړی و پیدا د الله کتاب نه دی
الله تصدیق د قران ذکر کوي اور پسې او د پیغمبر وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا اے خلقو که تاسو په شک کې د هغه کتاب نه چې موږ نازل کړی دی په خپل بنده باندې نو د دې حل ډېر آسان دی دا شک به اوس لري شي فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تاسو مراوړئ او جوړ کړئ یو صورت په شان د دې قرآن او یوازې تاسو نه ودعو شهداءکم من دون الله راوغواړئ خپل مددګاران بغیر د الله نه چې څومره دي ټول راوغواړئ د دې لپاره ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی په دې خبره کې چې دا قرآن د الله کتاب نه دی د قرآن ډیر په اسانه طریقه باندې حل وکړو چې بس دا شک به وسوځي تاسو عربی په خپل عربی باندې ناز او فخر کوئ تاسو یو صورت جوړ کړئ یو ادنا صورت هو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا کچره دا کار ومنکو ولن تفعلوا چره نشئ کوله نو قرآن ترغیب ورکړي نشئ کوله نو په ځان رحم وکړئ ځان بچ کړئ د ورنه ځان څوک بچ کولی شي نه مطلب دا چې ایمان راوړی فاتقوا النار التي ځان بچ کړئ د هغې ورنه وقودها الناس والحجاره چې خشاک د هغې خلق دی او ګټې کافران او ګټې یا هغه دي چې جهنم کې پې اور تیزولی شي لکه د کویلې په شان او یا هغه ګټې چې دي ترې خپل بوتان جوړ کړي وو چې کومې ګټې د دې په الهو کې لګېدلې وي یا هغې له درګاهونه جوړ کړي وو هغه به الله دې سره جهنم کې وغورځي چې دا ستاسو هغه سامان دی اعدت للکافرین دا جهنم تیار شوی د پاره د کافرانو دې ته تخویف وی د قرآن په اصطلاح کې تخویف ذکر شو اور پسې بشارت ذکر کوي د مؤمنانو وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات اے پیغمبر زیر ورکا کسان ته چې ایمان راوړل دي او عمل کوي صالح په طریقه سنت دسو ان لهم جنات چې بشکا خاص د دې لپاره جنتونه دي تجری من تحتها الانهار چې بهږي ولاندې د ونو داغې نه نهرونه کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا هر وخت کې چې ورکړي شي دي تا د دې جنت نه د میوو داغې نه خوراک قالوا ابوای دا جنتیان هذا الذي رزقنا من قبل دا خو هغه میوې دي چې موږ له راکړي شوي په دنیا کې یو دا معنا ولیکن دا معنا کمزورې ده ځکه دنیا کې دومره میوې کم ځای دي چې کلما استعمال شي چې د جنت هغه ټولې میوې په دنیا کې وي چې دوی هغه موږ له راکړي شوي دي بهتره دا ده دا خو هغه میوې دي چې راکړی شي موږ له لږ غوندې مخکې رنګ به یو شان وي ملائک به ورته وایي چې وخورئ رنګ یې هغه څه دی خوند یې بدل دی اوتو به متشابهه راوړی وشي دي تا میوې د جنت او یو شان په رنګ کې او جدا جدا په خوند کې ولهم فیها ازواج مطهرة د دې جنتیان دپاره په دې جنت کې بیبیانې دي پاکې د هر عیب نه د هر نقصان نه د هرې پلیتۍ نه وهم فیها خالدون او څلورم نعمت دا دی چې دی په دې جنت کې همیشه یې تخویف بشارت ذکر شو نو دی په قرآن بیا اعتراض چې دا د الله کتاب ځکه نه چې دی کې مثالونه دي چې مخکې بیان شو مثلهم کمثل الذی استوقد نارا دی وی الله اعظم الله ډیر لوی ذات ته چې هغه دی مثالونه بیانې دا د شان سره مثالونه مناسب نه دي الله دا غي جواب کوي چې تاسو د مثال په حکمت پوهیږئ ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بشک الله باک نه کوي پروا نه ساتي چې بیان کوي او مثال له مثالونو نه بعوضتن کده ماشی مثال وی فما فوقها یا زیاد تدینا
په بدن کې لکه مچ شو او یا زیات تدینه په کموالی کې لکه وزر د ماشي ولیکن دې کې د الله ډېر لوی حکمت چې باغی تاسو نه پوهیږئ او چې مثال بیان شي نو خلق دوه قسم شي فاما الذين آمنوا فساكسان چې مؤمنان دي فيعلمون هغه ته د مثال لډیر لوی علم حاصل شي مؤمنان چې الله یادي قران کې نو په علم سره یادي علم ډیر لوی شي پس دی پوشي انه الحق من ربهم چې دا مثال ډیر حق دی او ډیر د حکمت ته طرفه د رب د دینا واما الذين كفروا وكسان چې کافران دي فيقولون راغي کې علم نشته شور ډیر دی چې کوم خلق سره علم نه کړه راغي شور زوګ ډیری فيقولون راغي شور جوړ کې وای ماذا اراد الله بهذا مثلا څه مطلب دی د الله په دې مثال سره چې بیان کو ته خو زمونږ د خدایانو بی عزتی وکړه الله سره مقابله پیدا شي او په ضد کې راشي دی سوال کو چې دی مثال کې څه مطلب وو الله جواب کوي چې دی کې دا دوه خبرې دي کنه یذل به کثیرا الله گمراه کوي په دې مثال سره ډیر خلق یغي په بدو غني ويهدي به کثیرا هدایت کوي په دې سره ډیر خلق ته هر ځای کې د قران دا دوه خبرې بیانې ښه او خاص کر سورې بنی اسرائیل کې چراغلو چې شفاء و رحمت للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا دا دو مطلب وي وما يضل به الا الفاسقين نګمرا کې الله په دې سره مگر فاسقان خلق فاسقان مراد دلته کې کافران دي ځکه رسته قران درې علامي بیانې کړ او ټول د کفر دي الذين هم فاسقان او کسان دي ينقضون عهد الله چې ماتي وعده د الله د توحید من بعد میثاقه پس د پخوانی دا غینا هغه وعده توحید یې ماته کړی دی وا ته د عقیده مقام دی او د عمل ويقطعون ما امر الله به ان يوصل او کټکی هغه رشتي او تعلقات چې الله امر کړي پاغه سره چې دا وساتل شي پیغمبر سره تعلق دا سنت مور او پلار سره تعلق پلوانو سره تعلق دا د الله حکم دی کنه او دی هغه کټکی او دریم ويفسدون فی الارض او فساد کی پزماکه کې ډیرو اولئک هم الخاسرون دغه کسان تاوانیان دي دا څلورمه خبره وا پنځمه چې شوبه په قران دغه جواب شپږمه خبره کې څلور نعمتونه بیانې الله کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا سرنګ شرک کوي د الله سره د کفر په سله کې چې باراشي سمانه د شرک په لمانه علی چې سله سره نه ښه سرنګ شرک کوي تاسو د الله سره وکنتم امواتا او تاسو مړوي فاحیاکم الله ژوند کړي ثم یمیتکم بیا به مړ کوي ثم یحییکم او بیا هم ژوند کی قیامت کې هر ځای کې قران دا درې حاله بیانې د انسان موت چې نو پیدا او بیا حیات چې دنیا کې پیدا شو بیا موت پراغه قبر تلار نو بیا حیات ته په آخرت کې دی په قیامت کې په خپل وی چې ربنا احییتنا سنتین امتنا سنتین و احییتنا سنتین دو ذل ملکړو دو ذل ژوند کړو ثم الی ترجعون بیا بد الله ته واپس کړی شي یو نعمتو چې الله وی نوې اما پیدا کړي دویم نعمت د دنیا هر شی مستاسو پیدا له پیدا کړي هو الذی الله ذات خلق لكم ما فی الارض جميعا پیدا کړی ستاسو د پیدا لپاره سوچ بزموکه کې دي ټول ثم استوى الى السماء به اراده وکړه په طرف د اسمان وسواهن سبع سماوات برابر کړه غي لرا او اسمانونه
او بكل شيء عليم. هغه الله په هر څه باندې پوهیږي.